السلام علیکم. مولانا فضل الرحمن صاحب د کابل په دوره دی د خپل وفد سره کېدای شي حکومت لیږلي څه مذاکرات دلته کې چې کم ګروپونه دي او پاکستان کې چې کم د امن و امان صورتحال دی، خو نن په ټویټر او په سوشل میډیا یو څو ویډیو د کابل ډېرې عجیبه دي چې کم کې خلک د مولانا فضل الرحمن خلاف په کابل کې او په مختلف ښارونو کې د افغانستان مظاهره کوي او په مظاهرو کې دوه نارې ډېرې عجیبه دي. یو ناره دا وایي چې نه کافر نه مسلمان فضل الرحمن، او یو دویمه ناره دا ده چې د انسانیت دشمن فضل الرحمن. دا ورته ولې وایي؟ دا ورته په دې وجه وایي چې تاسو ته یاد شي افغان جنگ کې چې به کله امریکې ډرون حملې کولې نو پاکستان د هغې ډرون حملو اجازت ورکړی او په هغه وخت کې په حکومت کې دا اتحادیانو چې زرداري صاحب، نواز شریف او مولانا فضل الرحمن په دغه اګریمنټ دستخط کړی دی چې امریکا دې ډرون حملې کوي. نو ډرون حملو کې به څه چلو شو چې یو به ګناهګار ذمهوار مړ شو او سل به ورسره بېګناه مړه شو او هغې نه به نفرت پیدا شو او نور به هغه دهشتګردي او دغه سیوا شوه، ځکه چې پښتنو کې د انتقام دغه ده چې هغه سره د څه زیاتي وکړه انتقام علي خپله بدله نه پرېږدي. نو د مولانا صاحب خلاف چې کم په کابل کې نن نارې والي کېږي، دا د هغه اعمال دي چې د امریکې له اوږه ورکړې وه چې د پښتنو په قبایلو کې او هلته کې کومه په کابل کې ډرون حملې کېدې، هغې کې د مولانا فضل الرحمن صاحب پوره لاس و. او که تاسو یاد دي د سلیم صافي صاحب یو انټرویو کې ته هغه تپوس وکړو نو هغه ورته وایي چې او موږ دستخط کړی خو ټولو کړی دی، نو انکار یې نشو کولی. ما وی چې درته ووایم چې نن په کابل کې خلک د فضل الرحمن صاحب خلاف کم نارې وی د هغې په شا څه کهاني وه، څه ټوس وجوهات و، هسې یې پسې نه والي. سوچ به وکړې، په سوچ کې څه ګناه نشته.